یو حدیث مبارک کې راغلی دی یو بندا په یو لار باندې روانو شاړه لار وه. دې بندا سمنځه پورې مزل وکړو، ناګهانه یو ځای کې بل ځای کې داسې خال خال اوریځ وه. هغه اوریځو نه یو غیبي اواز راغی چې د فلانی بندا باغ د پاره د اوبو ضرورت دی. وی هغه خوري وري اوریځې ټولې یو ځای ته راټولې شوې او په شیبو شیبو باران ته وورېده. او دا په لاره تېرېدونکي بنده وی ایمای چې دا به څوک داسې خوش قسمت وي چې د اسمانونو په فضا کې اوریځ هم د هغه دپاره فایده لټوي، دا به څوک خوش قسمت وي. دی وی زه دغې باران اوبه یو اړخ ته راجمع شوې او یو لختې یې ونیو په هغه طرف اوبه په تیزه روانې دي. زه دغې اوبو په طرف روان شوم چې بس دا اوبه کوم خوا لاړې نو هغه باغ ته به د اوبو ضرورت وي. زه هغه اوبو پسې یو شان روان وم. سمنځه پورې مزل مې وکړو، دا اوبه یو باغ باندې ورغلې وې. هغه باغ کې یو نوجوانو هغه په اوږه باندې بلچه ایښې ده او روان دی اوبو له لار ورکوي، اوبو ته ورخونه ازادۍ لارې ورکوي. زه ورغلم او د نوجوان ته مې وی چې نوجوان ستاسو نوم دی؟ هغه راته هغه نوم یې واخیسته کوم چې په اوریځو کې اورېدلی و. ما ورته وی چې ته خو ډېر خوش قسمته انسان یې. لږې لږې اوریځې وې، هغې نه غیبي اواز وشو چې د فلاني د باغ د اوبو ضرورت دی. ناګانه اوریځې راوورېدې، باران وشو، یو طرف ته اوبه راجمع او ستا باغ ته را روانې شوې، نو ته خو ډېر خوش قسمته یې. دا نوجوان وی ما تپوس وکړه چې دا ته څه عمل کې چې تا له الله پاک دا اوریځې هم تابع کړي دي او باران هم ستا د ضرورت مطابق کیږي. دې نوجوان راته وی چې چا تپوس نو کړ نو حال مې ورته نه وی، خو چې تا تپوس وکړ نو تا ته به الویم. دې نوجوان وی چې زه د خپل باغ کله کټ کم، دا ټول فصلونه زه کټ کم او خرڅې کم، د هغې چې څومره پیسې مال راشي نو هغه پیسې زه درې ضایع کم. یوه حصه زه د الله په نوم اول خرچ کم، دویمه حصه زه راوالم په خپل مور پلار اهل و عیال په دوی لګوم او دوی دپاره جمع کم، او درېمه حصه د دې باغ دوباره په خرچه باندې لګوم، نو لا ټول مال درې حصې کوم. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.